أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فدي آيات مباركة کی د تدبیر د امور د منزلنا سلورم حکم هغه ذکر کړي چې هغه مسله د شراب او د جوارای ده او دا مسله ذو جهتین ده یعنی منافع پکې همشتا او ضررونه پکې همشتا نو مقصد په دې آیات کې اجتناب دې د هغه سیزنا چې ضرر د نفع نه غټ او لوی دی او دا د کورنۍ د اصلاح او د معاشري د اصلاح دا دو سیزونو د دینه ممانعت کوي چې یو خمر دی او یو میسر دی یو شراب او یو جواری ده او د دې ځاینا پنځه مسائل هغه ذو جهتین هغه بیانېږي لکه ړومبی بیان د حکم د خمر او د میسر دی د شراب او د جواری او بیا ويسألونك ماذا ينفقون بیا د انفاق او بیا ورپسې د یتیم د مال اصلاح او د هغې سره شرکت او بیا څلورمه مسله بیان د نکاح د مشرکانو او د مشرکینو سره او پنځمه مسله هغه حکم د حیض داغه متعلق به ذکر کړي نو دا مسائل دا ذو جهتین دي لومبه خمر او میسر شراب او جواری فائدې دنیاي ولري دنیاي فائدې هغه پکشتا لیکن نقصان او ګناي زیات دي نو څنګه منع کړی شوی دا دویم انفاق بظاهر نقصان دی خرچا د الله په لار کې خرچ کول دا خو بظاهر نقصان دی لیکن فواید ډیر دي نو ځکه الله جل جلاله د ټول حکم کوي او دریم د یتیم نه مال اغستل او قبضه کول دا خو بظاهر لکشان فائدہ ښکاري لکشان فائدہ دا چې د یتیم نه د مال قبضه کو خو لیکن نقصان پکې ډیر دی او سلورم د مشرکانو خصو سره نکاح بظاهر نفع معلومی خصوصا چې کله مشرک خزه او مالدار ده او جمال حسن جمال لري نو پدې کې خو بظاهر هغه نفع ښکاري خو لیکن نقصان ډیر دی نو ځکه حرام شو دغه شانتي پنځم د حایزې سره جما کول صحبت کول دا اصول د لذت دي چې په ظاهر کې نفع ښکاري لیکن نقصان ډیر زیات دی نو ځکه الله حرام کړ يسألونك عن الخمر والميسر د قرآنای د اصلاح د معاشري د پاره د دوو سيزونو نه ممانعت هغه ذکر کړي چې یو هغه شراب دی او بل جواری دا يسألونك عن الخمر والميسر دوی
تپوس کوستانا عن الخمر د حکم د شراب والمیسر او د جوارای د تپوس چا کړم تپوس د پارا عمر رضی الله عنه راغله دے معاذ ابن جبل رضی الله عنه دے سعد رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کئی اے د الله رسول دا شراب دا عقل ختمی او میسر دا مال ختمی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی قل توبایا اے سما حبیبا فیہما اثم کبیر چپ دے دواړو کی گناہ د لویا گناہ پکې ډیر لویا دا ومنافع للناس او وقتی طور فائدې دي د پاره د خلکو خمر ست ویلگی خمر ویلگی آغا شراب ہوتا چی مسکر یعنی نشہ پیدا گئی او خمر بماند پردے سر امرازی دے وجنا خمار المرأة دوپٹا چی کم زنانا اچے اغیت خمار ہوئی نو پدے سر پردہ رازی د زنانا او مخامرت العقل پا عقل بانی پردا پٹوال دا عقل اگر آولی کا اغا شراب اغا دا ہر مادی نجوڑی خوچی پا عقل بانی پردا راولی او عقل پٹی نو آغی تا شراب ویلگی او خمر دا ازالہ دا عقل راولی پا خمر سرا عقل اغا ختمی او دی وجنا خامر دا آغا چاہتا ویلے کی گی چی آغا گواہی پٹائی او نبی علیہ السلام وی آخری زمانہ کے با زمان امت کے خلق شرابون اسکی خوی چی کل شراب سکی نوی دی بہت نمونہ بدلائی سوک بورد یو شان نم اخلی او سوک بورد بل شان نم اخلی حالانکہ ہر نشائی سیس چی دنو آغا حرام دے دک شان دی پدی کی ہر آغا نشا آغا حرام دا چپائی کے عقل تا نقصان دے لکا چر شو بنگ شو بوڑر شو دک شانتی آئی شو سراؤتی دی دا طول حرام دی ہو دا دے حرمت پا حرمت اجتہادی سرا او دا خمرو دا دے حرام والے پا حرمت منسوسی سر راغلے دے نو دا طول نشائی سیزونا دا پدے کے داخل لی نو اللہ جل جلالو فرمائی خپل حبیب توئی چی تدے خلقو توایا چی دا گورے پدی دوارو کی گناہ دیر لویا دا او فائدے وقتی طور فائدہ اگا پکے ہوں دی خو نقصانات دیر دی امام قرطبی رحمہ اللہ دے دیر نقصانات ذکر کری دی یو چی شرابی سڑے دے نو اغا من المخاصمہ شرابی سڑے دے بار وقت جگڑے گئی ہر ٹیم بدے جگڑ تیاری او دویم شرابی سڑے دے بکنزل گئی فضول خبریں بٹول رس گئی او شرابی سڑے دے بدرو ہوئی درو کار بددک گئی او بیا امام قرطبی رحمہ اللہ آغا واقعاتی ذکر کری دی چی کم دخل کو سر پا آغا ٹیم کی راغلیو او چی چا شراب سکلیو نو آغا دیر شریف باو او بیا با بزان بانی نکوئی دو نو بیا دا عقل نا خلاف کارونے کری دی لکہ دا قیس ابن عاصم دا آغا واقعی ذکر کری دا قیس ابن عاصم دیوئی شراب میں اسکل چی کلم شراب اسکل نو اخبالی لورتا ملاس کو او دک شانتی وی چی کلمی شراب اسکل نو مور اپنارتا میں کنزل شروع کری وی چی کلمی شراب اسکل نو وی چا سر چی میں دا خمرو دا شراب و خبر کڑی و پکمو پیسو نو دا آغی نزیاتی پیسی میں اللہ ورکلی وی چی کلمی دا کارنو کل چاراتا وی چی تا خدا سے اکڑل وی مور دی چی خواه ما دا سی کڑی دی وی دا آغا ٹیم نا میں دا شرابو نا چلین توبو باسلا چی دا سے کارنا پاکی ما کڑی دی او عرب چیو نو دی ظاہری غیرت پاکی انتہائی زیادو
چې کله ورته دا پته ولګېده چې ما لور ته لاس هغه اچولی دی دکه شان مور پلار ته مې کنسل کړي دي د هغه ټیم نه توبه وباسله دکه شان دی واړه بول او لوی بول چې کوم یو سړی شراب څکي نو هغه بیا نه په وړو بولو پوهېږي او نه په لویو بولو باندې پوهېږي او یو واقعه ذکر کړې ده چې یو سړی او هغه چې نو شراب یې څکلي وو چې کله یې شراب وڅکل نو ناست دی او په خپلو وړو بولو باندې چې نو اودس کوي او یې دا دوا یې ویله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین لکه څنګه چې سړی اودس کې دا دوا وایي د په وړو بولو باندې لګیاو او باغې باندې مخلاص وو او دا دوا یې ورسره ویله دکه شان تفسیر روح المانی کې علامه علوسی رحمه الله د یو کس هغه واقعه ذکر کړی ده چې مخ هغه په خپل وړو بولو باندې وینځاوي الحمدلله الذي جعل نور الاسلام لګیا وې دا دواګانې کول نو شرابي سړی چې نو هغه بیا بس په خپل عقل نه چون کې نو بس چې څه کوي نو هغه کوي دغه شان یو بل واقعه ذکر کړی ده چې یو سړی او شراب وسکل او شرابي سړی هغه بیا په ځان باندې نه پوهېږي وی یو سپی راغی او دا خولې وله سټله او یې ته ورته وی چې اکرمک الله نو دغه ټایم کې دی په دې باندې نه پوهېدو چې دا څه دي نو شراب څکل دا ډېر لوی جرم دی یسألونک عن الخمر والمیسر دوی تپوس کوي ستانه د حکم د شرابو والمیسر او د جواری کې جواری ستوي لګيږي هر قسم جواری ته میسر هغه چې نو هغه شامل دي میسر لانه اخذ مال الرجل او دا د یسر نه دی نو چون کې دا جوارګر سړی چې نو ده هم په اسانه باندې بغیر د مشقت او د مهنت نه د مال ګټي نو زکه ول میسر ورته وي زکه دغه پکې نه بستړې او نه لاستړې او دې پکې هغه مال چې دنو او ګټي او په دې میسر کې هر هغه سيزونه داخل دي چې هغه بغیر د مشقت نه بغیر د مهنت نه هغه ګټل کېږي او دک شان دي هر قسم جوارای ته میسر هغه شامل دي هر قسم جواری چی نو هغه ته دا میسر دا شامل دي دک شان دي دا دکانداران چې نو دایدا ټیکټونه مونږ ته راړي نو دک کوم علماء چې نو دای په میسر کې چې نن شمار کړل اسون اس غلاول دا هم علماء په میسر کې په جوارای کې دا چې نو هغه شامل کړل دي دغه شانته نور د جوارای چې کوم صورتونه دي تاش لړو شو وغیرہ باغی باندې شرطونه کې خدل دا ټول په میسر کې داخل دي او جوارګر چې جوارګر سړی نو ته هر یو شی پکې دی بایلی او ډیرو جوارګرو مین دی مړې شوی دي پلاران مړې شوی دي خو د مور او د پلار جنازې لبوي در هغه پوری درزو ترسو پوری چې منګه دا جواری سر ته رسولي دي نو الله جل جلاله زکه د دکې نه منع فرمایي چې د دې ډېر نقصانات دي يسألونك عن الخمر والميسر دوی تپوس کوي ستانه د حکم د شراب او د جوارای قلت وایا ای زما حبیبا فیهما بدی دوارو کی اثم کبیر گنا سخت او گنا لویدا ومنافع للناس او فائدې د دنیا پکې هم دي د پاره د خلکو یا ومنافع للناس وقتی طور فائدې دي د پاره د خلکو او شراب و حرمت دا چې راغلی نو دا تدریجن په مزه باندې راغلی دی ځکه چې یو سړی نشه شروع کی نشه نو دا نشه پرې خودل دا بیا ډېر ګران کار دی نو د دې د وجې نه الله رب العزت وقتاً په وقتاً باندې د دې منع فرمایلی ده لکه عمر رضی الله عنه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یا رسول الله د دې خمر مبارکي د دې شراب مبارکي دا منتصب بیان کا وی منتصب واضح بیان کا اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا دا الله دې طرفنا منت چرتا
آغا د خمر بارکی بیان شافی اغرانه غی دا دوا عمر رضی اللہ عنہ کولا چکل دا آیات مبارکه راغی زکا پا دی آیات مبارکه کی صراحتاً اغا منع ندر آغلی بلکہ صرف فائدے و نقصانات اغا ذکر شوی دی او بیا پا بل آیات کی چکلا عمر رضی اللہ عنہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا نو بیا آیات مبارکہ راغی دا سورہ نساء 43 آیات یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والاو تاسو منیز دیکھے گئی مستبدا سی حال کے چی تاسو پنشکی گئی نو دا نشی پا حالت کے منستبیا منیز دیکھے گئی زکا آغا واقعہ دا صحابی چی صحابی مستمق کے شو او قرآت کو او قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا صورت وی قل یا ایوہ الکافرون نوی اعبد ما تعبدون نو معنی بالکل الٹا شوا نو اللہ جل جلالو آیات مبارک راو لے گچی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا دا نشی پا حالت کی دمونس نمن آرالا انو بیا عمر رضی اللہ عنہ چی صراحتاً حکم قرآن گئی بیا دوا گئی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا دا سورہ مائدے آیات راغی لسکم سلم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر دک آیاتنا دا نازل شو نن آغا ٹیم کے عمر رضی اللہ عنہ انتہینا وی منگا منشو اے یا سمنگا رب منگا منشو نو آغا ٹیم کے چکلا دک کے صراحتاً چی دنو من رالا نو د دې وجه نه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه سے ګر گئی چې دا وقتن په وقتن زګه منراله چې په یو ځل باندې نشئی سړی چې نو هغه په یو ځل باندې نشي منګېده د دې وجه نه وقتن په وقتن تدریجن منراله دا قلت اوایا اسما حبیب فیهما پدې دواړو کې اثم کبیر گناہ سخت او لوی ده ومنافع للناس وقت طور فائدې دي د پاره د خلکو واثمهما اکبر من نفعهما واثمهما او گناہ د دې دواړو د شراب او د میسر اکبر ډیر لوی دی من نفعهما او فائدې د دې دواړو نو چې کوم یو سړی شرابي او جواری کوي نو هغه خاندان او هر یو شی چې نو هغه شرمي د دې وجینا علما ذکر کوي دا وړې نشي دام نه دی پکار لکه نسوار شو سیګریټ شو د دې څه فائدہ نشته الټا نقصانات ډېر زیات دي د نسواری سړی داغه جامې چې نو هغه خرابيږي غاښونه زر ختميږي او د کټ شان دي نورې نقصانات دای چې ارزه کې بده دکانې تو کی او بیا خاص کر جمعات ته چې راشي جمعات کې بیا هم دی چې نو هغه خپل چې کوم سخا ګندګي دغه د جمعات کې مو ورځي او بازي خو پکې هغه بلاس دغه کې نو بیا به پور سره راغلي دا لوی نقصان دی بل د خلقنا خلق تنوم نفرت کوي چې د مسواک نه کوي ډوبېس نه کوي نو د خلین اسخابوي سي او د کشان د سیګریټي سړی چې هغه کله نسوار د سیګریټو کې نو د خلین اسخابوي سي او په سب کې د نه بل خلق تنګي نو د دې وجنا او بل نقصانات په خپل باندې پاغه سیګریټو پاړې بي باندې لګلي نو د دې وجنا د دې نشو نه ځان بچ کول پکار دي واثمهما اکبر من نفعهما او گناہ د دې دواړو ډېر لوی د نفع د دې دواړو نه ويسالونک عمرو ابن جموح رضی الله عنه تاسو کړو ويسالونک او دا تتمه د ما قبل آیات مخکې چې کوم تیر شو ويسالونک او دوی تاسو کوي
ماذا ينفقون چې سس خیرات کی دی قلت ورتوایا اے سما حبیب العفو زیاتی د خپل حاجتنا كذلك يبين الله دغشان بیانوی الله تاسو ته لکم الآیات الله جل جلاله بیانوی الله تاسو ته آیاتنا د دې د پارا تتفکرون چې تاسو سوچ او فکر وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. اللهم تقبل دعوتنا يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. إلا سنقول من معافي صغيرة كبيرة وكبارة أشبه درجة معافي. إيه الله زمونږ د ټولو نه الله ته رضا شي او الله چې رضا شي بیا ناراضه نشي او الله پاک موږ ټول ته کامل هدایت نصیب کړي تمام عالم ته کامل هدایت نصیب کړي او الله څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله څوک د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللی دي الله قبور منور معطر کې جنت الفردوس کې ولاله درجات ورکړي او الله پاک سمره د مسلمانانو مصائب دي پریشانای دي الله حاجتونه دي د خپل در نه الله ته ورکړي او الله پاک زمون نسلونه الله پاک د هر قسم نشي د شراب او د